شی بستا سو خوښ نی، یو زنانه بستا په طبیعت باندې برابر نی، خو کیدی شي چې الله په دې کې ستا دپاره ډېر خیر ایښودی، الله تی درته بچي نیکان صالحان عالمان حافظان دینداره درکړي. الله تعالی دله دغه وکړي. یا د دقې بیبي په اوس دا یو عبادت ګزاره نیکه دینداره زنانه نو صرف شکل او صورت ته به یې نه ګورو ښه، صرف شکل او صورت ته رنگ روغن ته به نه ګورئ. رسول الله مبارک فرمایي وایي تنکح المرأة لاربعین، وایي زنانه سره د څلورو خبرو د وجې نه د څلورو څیزونو د وجې نه چې کوم دی هغه نکاح کېږي. لومبی لمالها، لومبی د دې د مال لحاظ کېږي، یاره مالداره ډېره ده، مالداره ډېره ده، ځمکه یې ډېره ده، پیسې ورسره ډېرې دي، بینک بیلنس زیات دی، او بس دا هر څه به چې کوم دی هغه مات ته راځي، نو خلق ورسره نکاح د مال دپاره کوي. وجمالها، د دې د ښایست د وجې نه یاره ښایسته ډېره ده، ډېره حسینه ده ښه. بل وحسبها، د دې د حسب او د نسب د وجې نه یاره نسب یې ډېر عالي دی، نو نسب یې ډېر عالي دی. او بل ولدینها، او څلورمه چې کوم څیز دی که نه هغه دینداري ده، د دیندارۍ د وجې نه رسول الله مبارک فرمایي وایي تاسو په دې زنانو کې دینداري غوره کوئ، دینداري پکې وګورئ، دینداري پکې، نو چې په کومه زنانه کې دینداري زیاته که نه هغې سره نکاح پکار دی. اگر چې زمونږ په خلقو کې نن د دیندارۍ اړو څه لحاظ نشته، دیندارۍ ته څوک ګوري ښه، خلق ګوري صرف څه ته، مال ته ګوري، حسن ته ګوري، او د خاندان ته ګوري، یاره خاندان چې کوم دی هغه پلان کې دی. حالانکه رسول الله مبارک فرمایي وایي دیندارۍ ته پکې وګوره، دینداري پکې غوره کا، نو ټول عمر به بیا رضایي ښه. که چېرته رنګ روغن ترې وکتل، رنګ روغن ترې وکتل، مال ترې وکتل، نو ټول عمر چې کوم دی هغه به د بیا سر ښکته نیسلی ښه. خبره مو ذهن ته راغله؟